أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدقت يا رب العالمين. پرون د سورۃ رحمان څخه خاصیات ویل شوی. سورۃ رحمان تاسو ته ما ویلو حدیث کې راځي چې د هر یو سیز د لپاره حسن او جمال وي او د قرآن پاک حسن او جمال چې دا څه شی دی سورۃ رحمان. بیا د دې موږ څه خاصیات چې دی دا ویلو. نن به پکې سنا سلاړ شو. الله رب العزت فرمای الرحمن نو هو الرحمن والا دغه رحمان ذات څه دغه رحمان ذات. تاسو ته ما ویلو چې په ټول سوره رحمان کې د الله ذاتی نوم نشته، د الله رب العزت ذاتی نوم نشته، او په ټول سوره رحمان کې د الله د رحمتونو یعنی سم باران سلور علوم یعنی سلور سیزونه پکې ذکر کیږي، سلور دعوی او د سلورو دعوو باندې 94 نعمتونه چې دي دا بیا څه شي دي دا بیا الله رب العزت وایي چې دا دی وجه د دې وجه د دې وجه. نو دې وجه الله د دې صورت ابتدا وکړه پس سره الرحمن چې یقینا د غزاد څه شي دي دا ډیر زیات مهربان دی یا رحمان ډیر مهربان. نو الله ډیر مهربان دی ځکه دلیل پېښه دی علم القرآن چې د تعلیم ورکړه د قرآن. دلیل پېښه دی د څه وجې الله ډیر مهربان دی علم القرآن چې د تعلیم ورکړه د قرآن. خلق الانسان او پیدا کړی دی انسان لره علمه البیان بیا دې پویا که په څه باندې په وینا باندې عزتمن. نو الله رب العزت د خپل رحمانیت لپاره لومبنی دلیل سوی چې علم القرآن چې تعلیم یې ورکړه د قرآن. دې بنده ته څه ورکړه تعلیم د قرآن ورکړه. نو تا ته چې الله رب العزت علم د قرآن یا طلب د علم د قرآن د لپاره الله قبول کړي نو معلومه دا شو چې پتا د الله خاص احسان ځکه الله وایي چې رحمان هغه ذات دی چې تعلیم یې ورکړه د قرآن. که ستا زوی په دې کې لګېدلی نو تا باندې د الله خاص احسان دی. که ستا نوسې په دې کې لګېدلی د علم په لار کې نو د الله در باندې خاص احسان دی. که ستا کور والا لګېدلی نو د الله در باندې احسان دی. او خدای مکه که تم محرومئ زوی دې محرومئ کور والا دې محرومئ نو د دې سعادت نه بیا ته محرومئ. ان سعادت بزوری بازو نیست تا نه بخشد خدای بخشنده. الګه پوله پټې خو ته زورو لګې د بل چا ازمکه یې لاندې کې خدا علم دی چې دې پسې دې تکل نه کړي کوشش دې نه کړي نو د خدای د رحمت ته په زوره نشي حاصلوي. نو الرحمن علم القرآن چې تعلیم یې ورکړه دې بنده ته د څه شي د قرآن. په ټولو کتابونو کې اعلی دا څه شی دی قرآن دی او د الله رب العزت کلام دی. څنګه چې د بادشاہ کلام چې دی څنګه بادشاہ د ټولو خلکو سردار وي دکه شان کلام د ټولو کلامونو سویه سردار وي. نو قرآن پاک دا د کلامونو څه شی دی سردار کلام او په هر اعتبار سره کامل مکمل دی طاهر مطهر دی په هر اعتبار سره. ظاهرا هم تا روحانیت سره برابرای باطنا دې هم اخلاقی تور برابرای ظاهرا دې هم چې د معاشري یو اصلي فرد جوړي او په باطنا دې هم د معاشري یو اصلاح پسند مرد جوړي.
د سړي زوی درنه جوړي د پښتنو په اصطلاح چې قرآن دی ویلی او قرآن تعلیماتو باندې عمل کوي نو د پښتنو په اصطلاح د سړي زوی به درنه د قرآن جوړي او که قرآن نه زده کې په قرآن عمل نه کې او قرآن والا تعلیم نه حاصله نو د پښتنو په اصطلاح اگر چې خبره سخته ده خو نه سړی درنه جوړي چې قرآن ته نه رانږدې کی نه سړی وي چې قرآن دې نه زده کړي قرآن باندې عمل نه د قرآن د زده کړې نه صرف مراد دا نه چې تابع ګل نه چې قرآن سره ستا یو ربط او تعلق نه نو بیا ستا اوریدو سره تعلق نه ستا د دې سره مینه محبت نه او حدیث کې راځي که دا هیڅ هم درته حاصل نه نو چې بیا خادم او که دا خادمیم درته حاصل نه نو بیا ته هیڅ هم نه هیڅ شی نه که ته ځان ډې د فرعون د زمانې حسابې هیڅ شی نه لاشه ايش نو الرحمن علم القرآن کل محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمائی وی تاسو کی بہترین بندہ هغه د سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ روایت ته بہترین بندہ در کې هغه دی چې قرآن زده کوي او بل ته خای نو قرآن خپل زده کول چې متعلم جوړ شي تعلیم جوړ شي نو دام لویه مرتبه ده الله دې را حاصله کړي حدیث کی راضی من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله طریقا الى الجنه هغه څوک چې هغه د علم په طلب کې روان شي د علم لار ورته الله اسانه کی نو الله به دته د جنت لار اسانه کی الله دې د جنت په لار باندې روان کی من وایو الکه دا خبرم بار بار اوریدل خو سوچم نه دی کړی الکه څوک په طلب د علم کې وزي کاکا دغه د طلب د علم راغلی څوک په طلب د علم کې وزي نو دته وی په هوا کې مارغان په سړو کې میغان او چې په اوبو کې مایان دا ورته دعاګانې کوي ولی ورته کوي ځکه ورته کوي چې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې ترسو پورې په دې ځمکه باندې الله وی سوي الله الله یا आवाज وباسه دونه ګرمي نشته چې په ځمکه باندې ترسو پورې سوي الله الله وی سم وایي چې ترسو پورې په ځمکه سوي الله الله وی نو په ځمکه باندې به قیامت ناراضي او تا ته په پته نشته خو میګو ته دا پته ده حشراتو ته دا پته ده چې د هغې دپاره درس او تدریس لازمي دي د هغې دپاره تعلیم د قرآن لازمي دي که مدارس نه وي نو دغه الله الله ویل که د خانقاه وي که د جهاد د شعبې وي که د بل څه وي که د بل څه وي د سیاست د لارې وي که د بل څه د لارې وي دا به ټول یو ورځ بند وي د دې دپاره ضرورت د دغه طالب دی نو طالب علمي دا ډېر لوی مقام دی حضرت پیر بابا په باره کې راځي چې شپږ ځله هغه دوره حدیث کړو څو پیرې شپږ ځله دوره حدیث کړو وی چا ورته چې صاحب ولې بار بار دوره حدیث کې بیا ورته وی چې زما زړه دا غواړي چې زه وفات کېږم چې په داسې حالت کې وفات شم چې طالب علم این سعادت بزوری بازو نیست نو بیا خبره ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې علم د قرآن زده کې نو دا داسې دی دا کوم کور کې چې قرآن لوستوي شي نو دا اسمان والا ته داسې ښکاري لکه موږ ته چې ستوري ښکاري او د علماو باره کې راځي العلماء نجوم الارض علما چې دي دا ستوري د ځمکې دي اوس تا خوښه ده چې ته ستوري کور ته نه راولې رڼا کور ته نه راولې دغه بچي قرآن ته قصدن عمدن نه رانږدې کوې دا قصدن عمدن ته نه رانږدې کوې ولې ته دغلته یو الله پاک اوس ول صحت ورګي وغیرہ دغه څه خبره رااله نو ما ورلوي د دین سره خو وابسته بندري ما ورته وی ټول بچیان دي سکول ته لګري دي په موټر سایکل دی بوتي منګم لیدلی او خلک هم گوا دي او اغه سره تلی چنچا کې دی بوتي دي او تخپل د دین د شعبې سره د علم سره وابسته او دک بچی ته چرته مدرسې ته نه بوتي اوس په پجاړه ناشتي په جړه کې اوس ناست دی او ته وی چې زما بچیانو علم ونکړه نو مرته دا هم لیدلی دا هم لیدلی دي چې ته اوس اگر چې اوس په داسې حالت کې یعنی اوس خو بالکل الله رب العزت په هر مسلمان اسانه راوړي نو بیا هغه بچی چرته په ګناه کې بیا وفات شي چرته د نور نن بیا تمنې چې دا بچی خپل بچی په ژوند ویني چې دا کټه نشي پاسې
په ژوند خپل بچي یو کس ویني چې کټه نه دا ولې دا چې د کم شي تاسو یو حساب ولګئ اسان حساب دی اسانه خبره ته کوم تاسو هم پرې پوهېږي ستاسو ګرمي د خیره ډېرې کېږي خو زمونږ د ستاسو نه هم زیاتې کېږي سهار نه چې څه حیثیته یا څه اسانه لوبه نه ده بیا د خپل کتابونه یو بیا د بله درز وبل یو کس چې دی کافر دی ستا په ملک کې اوسېږي عیسائی دی بدمت والا دی یهودي دی بل څه دی بل څه دی بل څه دی تا ته چې دی اسلام وایي چې دی ټیکس درکوي نو پتا یې حفاظت لازمي دی څه وایي درته پتا یې حفاظت لازمي دی اوس یو بنده دی نو دی کافر دی که نه مسلمان خو نه دی خو پتا یې حفاظت هم لازمي دی اوس یو بنده دی هغه د اسلام نه وړېده یو بنده دی هغه د اسلام نه وړېده هغه تا ته مذهب وایي چې په 3 ورځو کې تیم مطمئن کا دې مطمئن شي چې څه اعتراضات وي ختم دي شي که د پیسو په اړه بیا خو ځان لکه څه خو که اعتراضات وي څه شګه وي چې ختم شي د 3 ورځو نه علاوه دته د سره د دې اختیار نشته چې دی بیا په معاشره کې ژوند تیر کړي بیا یې قتلوه سربتې وي من بدل دینه چې چا دین بدل کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مفهوم دی قتل کړي ولې وجه څه ده دې درته رولګي دی دوی چېرې هغه 10,000 درکوي زه به درله 1,00,000 ټیکس ترم ما قتله اسلام وایي نه که سړی دې قتل کوي که ښځه یې جیل ته ور واچه بس چې تر څو اسلام نه روړي پرته به ولې وجه پکې دا ده چې ده دغه نعمت لیدلی دی دغه نعمت لیدلی دی پس د نعمت د حاصلېدو دغه نعمت پرېښودو دا نعمت یې سکلی دی دغه نعمت د سکلو نه پس دا دین پرېښودو نو الله رب العزت فرمایي چې دته اوس اختیار نشته په معاشره دکه شان دا دین دی الله رب العزت بغیر د وختنې را نصیب کړی دی بغیر د وختو یې را نصیب کړی دی الحمدلله د موت بغیږه کوم کلمه د لا اله الا الله ویلې ده نو چې ګورې موږ ناشکري ونه کړو خپل بچی چې څنګه دنیایي ادارو له ورکوو څنګه چې دی سخیو کډي پسې ځغلو څنګه چې دی هغه سوټې پې پاکو نو دکه شان د هغې نه لوی مقام دا دی چې موږ پې قرآن زده کړو الله دې راله توفیق راکړي او قرآن هم پې داسې زده کول نه چې دی د 10 کالو پورې دی دی کشر دی نو چې د بار ګرځېدو نه بچ وي د بار ګرځېدو خیر د سبق وایه خو چې لږ ښه شي نو بچي زم د سارې مونځ نه کوم او تم مه کوه نه داسې نه بچي زم چې دی نو قرآن نه ویم هغه د تبلیغ والا اکثر ووي دغه داسې ورته پلانکي ځای ته لاړو قرآن پاک کې چې دی دا شي ته د خپل قرآنونه راشي لږ وګوره چې دی کې څونه دوړې پرتې دا د بل ځای کیسې ما یو ورځ حساب لګو زما خیال زموږ په جومات کې کم 300 یا څه د پاسه دا قرآنونه او ویل ولا پکې څو الله دې معافي وکړي نو الرحمن رحمان هغه ذات یعنی ډیر مهربانه علم القرآن چې تعلیم یې ورکړه د قرآن نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي العلماء ورثه الانبیاء الګ عالمان وارثان د انبیاء دي نو سم علم حاصل کا او چې عمل دی پیوي نو تو وارث د انبیاء وي علیهم الصلاۃ والسلام الله دې را نصیب کی بیا خبردارا چې عیال کا نو اوس دا فتوا د فتوا یاد اوساته د یو عالم اهانت کول هغه تسبق قتل خو د وجه د علم ټکی ور سره یاد اوساته اختلاف سره عالم سره راتلی شي سیاسي راتلی شي بلم راتلی شي بلم راتلی شي هغه سو کفر ته نه رسیات ساته خو د یو عالم سپکاوي د علم د وجه د یو طالب سپکاوي د علم د وجه د یو عام بنده سپکاوي مثال په تور د پټکی د وجه د سنتو د وجه یا د بل د وجه دا چې دا کفر دی الله دې بچي ته یو کس تسبق وګوره د دې وجه چې دا عالم دی د علم د وجه بیا دا کفر دی الله دې وساتي او کداغه نوی نور د چا اختلافات کې دي شي یو اختلاف هم راتلی شي بل هم راتلی شي دا غي د وجه سو کافر نه کوي سو به یو پټه کې سو به بس الله دې د حق ملګرتیا را نصیب کړي الرحمن علم القرآن الک الله غزاد دی انو د دې وجه علما چې د تدغه بزرګانو سره کینا هغه علما چې هغه په هر شعبه پوي دي هغه د دنیا په حالاتو نظر ساتي هغه د باطن سترګم د ظاهر سره کولو دي نو لګ ور سره کینا بیا بدر تقدر په پته بدر تولېږي قدر زر گر شناست قدر جوهر جوهری الکا کل ملغلره دا دارا واخلا چرتا جد زمیدار لیوڑا نو ابوی چی من سشی بایی کن
بیا یې د هغې بازار ته وړه ابوی چې اوهو دا خو ډېر قیمتي څیز راوړی دی نو ګوره نو د دې وجې عالم قدر ته د عالم نه تپوس وکړه چې کوم نیک عالم وي کوم بزرګ وي شاه منصور باباجي صاحب موږ ټول پېژنو الله یې قبر د انواراتو نه ډک کړي قاضي عمر خطاب صاحب هم راوسته قاضي سید علي شاه باچا صاحب الله دې قبر د انواراتو نه ډک کړي هغه راته ګاډي کې خبره کوله یو ورځ شاه منصور باباجي صاحب سره ناست و نو څوک ورپسې راغی د نورالهادي شیخ صاحب هغه علم نه کوم وایي څوک ورپسې راغی نو دی لږ روان وایي چا ورته وایي چې جي هغه د پلانکي زوی معلم شه چې دا یې ورته وایي نو شاه منصور باباجي صاحب داسې ظالمن یې داسې کړه وایي داسې اسمان ته وکتل چې خدایه دا نورالهادي هم قبول کړه که ډېر په افسوس سره چې خدایه دا نورالهادي هم قبول کړه که نو هغه چې د هغه نه خدای پاک عالم هغه علماو سره بایزید بستامي رحمت الله علیه خپل مور ته وی ما خدای ته اوس باره خدای لپاره مې ولېږه چې بس خدای مې قبول کړي بایزید بستامي رحمت الله علیه واپس 10 کاله پس راغی 10 کاله پس راغی بایزید بستامي رحمت الله علیه دروازه وډبوله مور ورته څوک وی بایزید وی کم بایزید وی بستامي وی کم بایزید بستامي زه خو نه پیژنم وی ستا بچی وی زما خو یو زوی زما خو یو زوی هغه مې د خدای دپاره وقف کړی دی او چې کوم زوی ما د خدای دپاره وقف کړی یا خو چې خپل علم مکمل کړي واپس به زما په کور باندې په دروازه باندې قدم دی او یا به زما سره په آخرت کې د ملاقات کړي حضرت سفیان ثوری رحمه الله 10 کاله پس راځي خپل کور ته خیر اوږده واقعه ده خو ښځې ته وایي چې تا سره ما سره اشرفې ایښې وي هغه ورته وبې ویني وایي ښه نو چې په مجلس کې خپل بچي ولیده چې هغه تعلیم د قرآن ورکو ورته وایي اشرفې دې ضایع کړی نه دي دا تا په تعلیم د قرآن لګولي په بچي باندې نو علم د قرآن دا ډېر اوچت څیز دی خلک هلکه دی خو وایي هلکه چې علم د قرآن پې وکړم قرآن پې زده کړم دین پې زده کړم نو دې به خوري څه دی به څه کوي ډېر د افسوس خبره ده دی به خوري څه هغه خو وایي مولیان روټۍ ډېره یو ځای کې ته ده خو هغه ډېره خوري هغه خو هغه دا خوري هغه خو هغه پلانکي شي خوري خېټې غټې کړې دا چلې وکړو او دی خو هغه خوري بس نو دا خبره ګرانه ده هلکه چې یو سپي له الله رب العزت رزق ورکوي نو مسلمان له به نه ورکوي او چې یو عام مسلمان له ورکوي نو چې کوم بنده وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم بنده وی الله الله نو دله به نه ورکوي کوم بنده چې وی چې الله رب العزت دا فرمایي دله به نه ورکوي الله رب العزت به راکوي انشاءالله او د نورو نه به ښه راکوي امتحانات به وي ته یو کس ته په مخامخ وایي چې ته مونږ نه کېده دا نه کې نه به تاسو د ښېګړې کار کوي او نن سبا به درته ښېګړې کار کوي یو کس ته ته ووایه یو کس ته ته وي چې جي دغلته راتلم نو یو 100 روپۍ مې د سود واغېښتې دغلته مې څوک په دې سټ کې وو پیسې مې ته په ته چې واه ماشاءالله داسې لا په تاریخ کې چا کړي ته په ړومبي ځل داسې کسې چې کس ته په سټ وو پیسې دې مې واغېستې اوس چې ته هغه ته ووایه چې نه دا د خو غلو خوړه دا دې څه وکړه نو اوس ته ووایه څونه فرق شته که نه نو د دې وجې تعلیم د قرآن به حاصلو دپاره د حق او الله رب العزت برته بیا او د مراتبو دپاره ته مو د دنیا الله رب العزت چې پېسه درکوي د هغې اړو تا سره صحت نشته نو الرحمن دغه ذات دا ډېر مهربانه دی علم القرآن ځکه چې تعلیم یې ورکړه د قرآن تعلیم یې ورکړی د قرآن خلق الانسان او چې د پیدا کړی د انسان لره پیدا کړی چا لره انسان لره هلکه نو علما فرمایي اوس ورته خیال وکړه ستا خو بل دی سوچ ګرځي هلکه تعلیم د قرآن یې مقدم کو په پیدایش د انسان باندې حالانکه په کار خو داسې و چې انسان پیدا کو تعلیم د قرآن یې ورکړه په کار داسې نه وه چې انسان پیدا کو تعلیم د قرآن یې ورکړه حالانکه مقدم یې کړه علم القرآن خلق الانسان چې تعلیم د قرآن یې ورکړه او دی یې پیدا کړه دا څه خبره نو مفسرین پکې نقطه وایي معلومه د دې نه دا شوه چې پیدایش نه موږ هلته ویلیم دي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون نو معلومه دا شوه چې کوم کس قرآن نه دی زده کړی نو گویا دې اډو پیدا نه دی د خپل پیدایش هغه بنیادي څیز نه دی زده کړی مقصد یې نه دی زده کړی په مقصد د سره پوه نه دی نو گویا دې اډو پیدا نه دی هیڅ شی نه دی ځکه الله مقدم کو تعلیم د قرآن لره علم القرآن خلق الانسان
چې پیدا کړی نو ګوره خلقت وروسته که پیدایش وروسته داسې عجیبه خبره ده. ولې ځکه چې د کس تعلیم د قرآن نه دی زده کړی، که په هر فن کې پی ایچ ډي کړی ده، که په هر فن کې پوهې، که د دنیا په هر ارامي توب پوهې دی، خو چې په قرآن نه دی پوهې نو الله وایي ګویا دې اډو پیدا نه دی، خپل مقصد یې نه دی پېژندلی. علم القرآن خلق الانسان او علمه البیان، چې دل تعلیم ورکو دی پویا که په وینا باندې نو یو نعمت څه شي شو چې دل علم د قرآن ورکو. الحمدلله الله دې را نصیب کی. دویم نعمت څه شي ده چې دی پیدا کړی انسان دی نو او بل نعمت ورسره جوخ څه شي دی علمه البیان، چې دل تعلیم ورکو دی پوها که په وینا باندې دی اظهار ما فی الضمیر کولی شي. ډیر شي دي هغه اظهار ما فی الضمیر نشي کولی او انسان یې کولی شي. نو دا د چا احسان دی؟ د الله رب العزت. خان الرحمن ډیر مهربان ذات یا هو الرحمن، دغه مهربان الله. علم القرآن چې تعلیم یې ورکړی د قرآن. خلق الانسان پیدا کړی د انسان لره. علمه البیان او څه شي چې تعلیم یې ورکړی دی د لره د بیان، پوی کړی دی په وینا باندې. نور پکې بلا بیا د مفسرین دغه دی خو دغه شته ولا کافي دی. الله رب العزت دې پوهه سمجھ را نصیب کړي.